خدا کالج دی دا انډر کنسټرکشن دلته په دې علاقه باندې دې له حاجي صاحب خپل ځمکه ورکړې ده چونکې د حکومت طرف نه دې ته فنډینګ نه کیږي او په هغې باندې کیس هم روان دی په کار دا چې یاره حکومت دا خلک او دا علاقه چې کوم دی پروموټ کړي د دې مخکې ته که دلته تعلیمي لحاظ باندې دا خلک مخکې شي نو دا به یو ډېر ښه ایمیج بوزي او هیڅ چا ځمکه نه ورکوله ښه او ما ورکړه ښه ما ځمکه ورکړه او اوس پې پښیمانه یم ځکه چې کومه وعدې وه زما څه حکومت کړې وې هغه ونه ستا سره وعده چا کړې وه د ما دې د علاقې تحصیلدار او پټواري او د معجزینو ښه او ما لیکل لا کړي اوس دا راته اوس په دې باندې کار روان دی کار پکې جاري دی که نه کار په دې کالج کې کار روان دی ښه هغه دی مخامخ کېږي ښه 4 کاله مې کیس جج صاحب چې کوم نه ستا هیرنګ نه کوي ستا خبرې ته غوږ نه ږدي دا کیس حل کوي نه څو کاله وشو تقریبا 4 کاله لکه 4 کاله که مخکې دا مسله حل شوې وي او دا کالج جوړ شوی نو په دې کې به خلکو تعلیم کړی وی کم از کم دا 4-5 کاله د دې خلکو ضایع شو کار پکې ما زما طرفه او کار پکې جاري دی کار پکې جاري دی ښه تاسو ګورئ زه تاسو ته ښیم د دې دننه کوم انډر کنسټرکشن دی دا په دې باندې کار روان دی خو کار پې دلته بند کړی نه دی حاجي صاحب ځکه چې که په دې باندې کار بند کړی شي نو بیا مطلب دا دی چې دې کې به ټیم لګي او قوم ته نقصان دی لکه څنګه چې حاجي صاحب خبره وکړه چې په دې باندې بیا قوم ته نقصان دی بس دا تقریبا دا کمپلیټ شوی دی په دې کې صرف اوس دروازې پاتې دي او د دروازو نه علاوه چې کوم نه په دې کې بیا دغه سیستم تاسو ګورئ دا مکمل کمپلیټ شوی دی چونکې د حکومت سره د پیسو څه کمی نشته د فنډ څه کمی ورسره نشته او څنګه چې تحریک انصاف لکه دا غواړي چې په دې ملک کې په تعلیمي لحاظ باندې هغې ایمرجنسي راولي او هغې کوشش دا کوي چې دا بچي ټول تعلیم یافته شي دا خلک چې کوم دغه پاتې شوي دي د تعلیم نه محرومه دي چې دا خلک دیو په تعلیم باندې راولي نو چونکې نه د پکار چې د دې سره دیو ریزلینګ وکړي د حاجي صاحب دې له ځمکه ورکړې ده او ښه قیمتي ځګی دی لکه تاسو څنګه وکاته چې د دې ځګي پر کنال چې کوم دی نو هغه 50-60-70 لاک روپو پورې د یو کنال قیمت دی د دې په دې باندې صاحب څومره دا څو کنال ځمکه ده تقریبا څو روډ مور کړی ښه دا 33 کلان برم پکې دغه شوی ده که نه ښه دا کوم ځای دی ښه جي ښه دا تاسو ګورئ دا ماشاءالله دا تقریبا دا څو کنال دی صاحب تاسو خبره وکړه 33 کنال دا ځای دی ښه دا حال پکې د څه لپاره دی ښه جي دلته به پکې پروګرامات کېږي ګوره دغه ځای کې به کورسۍ لګي دلته به چې کوم دی نو سټیج لګېدلی که دلته چېرته څوک بریفینګ کوي یا نور څه پروګرامونه کوي نو دغه حواله سره ګوره د دې د کنسټرکشن تقریبا دا په دې کې به جپس کېږي په دې کې به نور هم ډېر کارونه کېږي ښه زه تاسو ته نور هم پکې ښیم د دې چې بار ده کومه ویوز ده نو دا هم ډېر زبردسته ښایسته زبردسته لوکیشن دی ښه د هغې نه علاوه دغه هم پکې تاسو ګورئ دغه هم حال دی ښه د دې ګوره دا ماشاءالله دا ګورئ دا لوکیشن تاسو څومره زبردسته لوکیشن دی زه تاسو ته ښیم د دې کالج دا ټول یو ګوټ ته ښیم په دې کې چې کم کارونه روان دي په دې کې چې کم کیس اوس روان دی کیس دا اوس د حکومت سره حالانکه حکومت له پکار ده نه چې کیسونه کوي د عوامو سره پکار دا ده چې یاره دې خلکو له د خپل اسټیمیټ نه زیات پیسې ورکړي ځکه چې دا ځمکه ورکول دا 33 کنال ځای دی 33 کنال ښه دا 33 کنال ځای دی نو پکار دا ده چې یاره حکومت د دې خلکو حوصله افزایي وکړي د دې خلکو دا حوصله افزایي وکړي او دغه شان کالجونه جوړ کړي سکولونه جوړ کړي د دې خلکو سره د په پیسو باندې نن خلی اور اس کے علاوہ یہ سامنے لوکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تکمیل کے آخر مراحل میں ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ حاجی صاحب موجود ہیں حاجی صاحب تو سویت سے خبر ہے کہ یار اردو کے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ حکومت نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا کہ آپ کو حالیہ مارکیٹ کے قیمت پر آپ کو پیسہ ملے گا صحیح لیکن حکومت نے ہمارے ساتھ بہت غداری کی ہے اور ہم کو 8,000 روپے 3 کنال کا ریٹ دیا ہے 8 لاکھ 8,09,000
8,09,000 रुपए पर कनाल के हिसाब से। अच्छा, और आपने बात किस तरह की थी कि उस वक्त के मुताबिक? तो एक स्टाम्प पर तहसीलदार साहब ने हमको ये लिख कर दिया था हाँ, कि आपको हालिया मार्केट के मौजूदा जिस वक्त मौजूदा मार्केट के रेट पर आपको रेट वो भी जज साहब के सामने पड़ा है। वो हमारा जो खत तहसीलदार ने दिया था और मुआजिज़ीन वतन ने दे दिया था, हाँ तो वो खत भी हमारे साथ मौजूद है और जज साहब के सामने है, हाँ, सही है, पड़ा है। सही है। तो उन्होंने बात आपके साथ ये वादा किया था कि हम आपको मौजूदा रेट के हिसाब से देंगे, तो अभी वो लोग मुकर गए हैं? नहीं, उस वक्त वो जज डीसी साहब ने लिखा है कि इलाके का रेट तो 70 से 50 से लेकर 70 तक है, 70। लेकिन हमने इस वक्त इसको ये 8,09,000 रुपये रेट दिया और बाकी रेट जो है ये जज साहब इसके लिए करेगा। अच्छा, और अभी केस जारी है? हाँ, और अभी भी केस जारी है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि ये मसला फौरी तौर पर हल? कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी नाज़रीन, तاسو د حاجی صاحب محترم خبرې واورېدې چې منګه په هغه وخت کې د دې کالج د پر کانال خبره په 8,09,000 روپۍ باندې کړې وه عرضي تور باندې، چونکې بیا هغوی دا خبره وکړه چې یاره جج صاحب به د دې خبرې مخې ته فیصله کوي چې د دې باندې کم ریټ وراچوي، د 50 لاک نه واخله د 70 لاک روپو پورې دغه فیصله په الحال پینډینګ پرته ده. پکار دا ده چې حکومت د خلکو ته پیمنټ وکړي او د حکومت سرپرستی په اعلی تعلیم باندې وشي، نو د دې ځای نه چې کم خلک ځي د ملک نورې حصو ته هغه به په تعمیر او ترقۍ کې भरपूर حصہ اخلي. دغه ټول پروګرام تاسو وکړه د دستک جندول چینل باندې کې دې شي تاسو پروګرام خوښ شوی تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل تسره د نور ملګرو او د حاجی صاحب اجازه ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.